قول وبعد فهذا غاية التعذيب الكلام في تحرير المنطق والكلام. فهذا دا مسائل چې ما په ذهن کې دي پخې پرتې دي، داسې دي لکه مخصوصات. ځکه مې هذا سره اشاره ورته وکړه چې هذا کې خو مخصوص ته اشاره وي. دا مسایل چې ما په ذهن کې پخې پرتې دي او دا داسې دي لکه مخصوصات. غایت تعذیب الکلام دا انتهایی صفا مجلس ته، کلام په معنا د مجلس سره. نو هذا مبتدا ده، غایت تعذیب الکلام خبر ده. دا انتهایی صفا مجلس ده فی تحریر المنطق والکلام، په صاف منطق کې او په صاف علم کلام کې صفا منطق بیانوي، زواید نشته پکې. صفا علم کلام بیانوي، ذات صفات رب بیانوي. و تقریب المرام، تقریب بالمرام، عطف ته په تعظیم. هذا دا مسائل چې ما په ذهن کې پخې پرتې دي. غایت تقریب المرام دا انتهایی نږدې کوونکی د مقصد ده. هغه مقصد څوک ته؟ من تقریر عقاید الاسلام، چې پخې عقیدې اسلامي دي، دا مقصد ده. چا ته نږدې کوي؟ الی الاذهان. دا تقریب چې ده دا عطف ته په تعذیب غایت ولاندې ده. غایت تعذیب الکلام، غایت تقریب المرام دا انتهایی نږدې کوونکی د مقصد ده. هغه مقصد څه شی ده؟ من تقریر عقاید الاسلام، چې پخې اسلامي عقیدې دي، دا مقصد نږدې کوي. چا ته نږدې کوي؟ اذهانو ته، ذهن ته نږدې کوي که نه. دا ما کتاب څه ده؟ ځکه دې کتاب کې علم منطق هم ده، کلام هم ده، اسلامي عقیدې پکې ذکر دي. جعلتو تبصرة لمن حاول التبصر لدى الافهام. ما وګرځاو دا خپل کتاب تبصرة ذریعه د سترګوروالي. تبصره معنا ده چې دې سره به ته سترګور شې، یې زړه په سترګو به سترګور شې. زړه سترګو سره سره علوم حاصلوي، یعنی علوم به حاصلوي. جعلتو ما وګرځاو دا کتاب تبصرة ذریعه د سترګوروالي لمن هغه انسان پره حاول التبصره چې قصد سترګوروالي وي که نه، چې د دا قصد چې زه سترګور انسانم، یعنې زړه سترګې مې کلاوي په علم کې. لمن هغه چا پره حاول التبصره چې قصد سترګوروالي کوي لدل افهام، په وخت کې پویولو د غیر د لره لدل افهام لدا تفهیم الغیر ایاهو، په وقت تفهیم پویوالی د غیر استاد ایاهو دلره، چې استاد دی پویوي دې وخت کې حاول التبصر دی قصد پویه کوي، قصد سترګوروالي کوي. کله چې استاد دی پویه کوي یو خپله دا تبصره ده، دا ذریعه د سترګوروالي ده. جعلتو ما وګرځو دا کتاب تبصرة ذریعه د سترګوروالي لمن هغه چا پره حاول التبصره چې قصد سترګوروالي کوي، قصد پویه کوي لدل افهام لدا تفهیم الغیر ایاهو، په وخت پویوالی د غیر استاد ایاهو دلره، چې استاد دی پویه کوي، دې وخت کې دی قصد لري چې زه سترګور شم. نو هغه پره دا تبصره ده. و تذکرة دا نصیحت ته، دا عطف ته په تبصرة و تذکرة دا نصیحت ته. ومې ګرځاو تبصرة و تذکرة، ومې ګرځاو دا نصیحت لمن هغه چا پره اراد ان یتذکره، چې اراده لري ان یتذکره چې زه نصیحت حاصل کړم. یو خپله دا تذکره ده، نصیحت ده. څوک چې نصیحت اراده لري، نصیحت کول خیر، یعنی علم اراده لري. من ذوي الافهام حال کون من تذکره کائنا من ذوي الافهام، دا پسه کېدای شي دا تذکره هغه چا پره ده اراده چې اراده لري ان تذکره چې دا نصیحت حاصل کړي، پند حاصل کړي. په دې حال کې چې دا ذوي الافهامونه خو یې که نه، دا من ذوي الافهام قید ده لیتذکر زمین. نو دا تذکره ده، نصیحت هغه چا پره چې اراده د نصیحت لري
حاله کونی من ذوي الافهام په دې حال کې چې دی عقلمندو نه خو وي چې عقلمند نه وي به ولای څه شي نصیحت حاصلوي سیم الولد الاعز الحفی الحری بالاکرام سیم خاص کر الولد زوی پاره الاعز چې غالب ده د شان غالب ده په ما شان یې زوی خو غالب په پلار الحفی مهربان ده دا زوی الحری بالاکرام لایق په عزت ده سمیع حبیب الله چې دی هم نامه دی حبیب الله ده حبیب الله خو نبی علیه صلات وسلام ده صلی الله علیه و آله وسلم یې ده هم نامه ده یعنې نام محمد ده علی تحیت و سلام ده باندې دی برکات سلام دی لا زال له من التوفیق کیوام زوی ته دعا کوي همیشه دی دی ما زوی پر من التوفیق توفیق الهی نه کیوام قوت خدای توفیق ته همیشه د سره شامل حالي یو دې سره د کوي وي ذهن به کوي وي حالات پټي کې علم حاصلې لا زال له همیشه دې پر من توفیق نه کیوام ضبط قوت و من تایید همیشه دې پر تایید الهی نه تایید الهی مدد الهی ده همیشه دې پر تایید الهی نه احسان اعتماد اخذ یعنی په کار دا چې تایید الهی باندې دا احسان اخذ کوي یعنی همیشه د خدای تایید د سره وي چې د خدای تایید نیولای وعلى الله توکل رب سبحانه باندې توکل اعتماد ده بعد استعمال الاسباب چې پر رب اعتماد وکړي بعد استعمال الاسباب وبال اعتصام الله سره ز بچ کېدای شي الله ذریعہ سره ز بچ کېدای شي اعتصام منه بچ کېدای شي چانه غلطیانه په علم کې ګناهونو نه کفر نه هر قسم بېدیني نه ز بچ کېدای شي په الله ذریعہ سره وبال اعتصام القسم الاول في المنطق خدي لاندې اوس وګوره وبعد دا وایي من الغایات دا بعد څه دا غایه ده کم قولونه ها فساد في معارض الحق بالتحقيق دا د صحابه تعریف کوي ادای یو قسم سبب بیانې د صلات فعال صحابه باندې چې دا مستحق ته صلات ذکر دي چې دوی کې دا کمالات دي کنه سادو معارض الحق دو خطلې دي په پوړیو د حق او معارض جمع ده اضافت جمع فائدہ کوي استغراق نو دا معنا ده چې سادو دو خطلې دي په معارض الحق په ټولو پوړیو د حق اچھا په ټولو باندې وخېږي نو دا مستلزم د انتها لره نو دا معنا دوی انتها د حق ته رسېدلي دي کامل حق ته رسېدلي دي یعنی بلغوا اقصى مراتب الحق دا حاصل المعنا ده ځکه معارض جمع ده اضافت جمع استغراق فایده کوي کله چې قرینه د عهد جنسیت نه استغراق فایده کوي چې په ټولو پوړیو وخېږي خو بیا خو انتها ته ورسېدي ځکه دا حاصل شو یعنی بلغوا اقصى دو رسېدلي دي اقصى مراتب الحق انتهایی مرتبه د حق ته فإن الصعود على جميع مراتبه يستلزم ذلك دفع دوام کوي لکه دا معنی خو نه ده سادو معارض الحق دا معنی ده چې بلغوا اقصى دا هونه معنا مطابقي ده نه تضمني ده دا څنګه معنا دی وکړه دا وایي دا معنا التزامي ده څنګه معنا التزامي ده فإن الصعود على جميع مراتبه چې ته وخېږې په ټولو مراتبو د حق باندې نو دې سره لازم دا ده چې انتها ته ورسېدې چې ټولې مراتب طی کړې خو انتها ته ورسېدې فإن الصعود على جميع مراتبه خطل په ټولو مراتبو د حق باندې استلزم ذلك دا مستلزم ده دې لره نو دا معنا التزامي ده لازم ده ورسره قولوا بالتحقيق ظرف لغو متعلق بسعد كما مر دا وایي مخکې بالتصدیق کې ما داسې ویلي دا بې سببیه ده دا متعلق ته سعدو پورې ظرف لغو ده ظرف لغو څه معنا ده یعنی دا جار مجرور ده لغو ده یعنی تقدیر لغو ده
دا ته تقدیر ته ضرورت نشته. دا بالتحقیق سعدو سره متعلق سعدو بالتحقیق دو ختلی دي بسبب التحقیق والیقین والایمان. داسې نه ده چې دو ختلی دي په ټولو پوړیو د حق او بیا انتها د حق ته رسېدلي دي. دا خو ډېر لوی کمال ده. دا خو د انبیاو شان ده. دا هغه صحابه چې رسېدلي دي بالتحقیق، دا په سبب د تحقیق سره دو ډېر زیات تحقیق کړی ده، ستړی کړی ده، ډېرې مجاهدې کړي. ظرف لغوي متعلق بسعدو، دا صرف لغو ده متعلق سعدو سره ده. کما مره لکه مخکې بالتصدیق کې دا تېر او مستقرون یا ظرف مستقر ده. دا بالتحقیق خبر د مبتدا موضوع ده. ای هذا لکم متلبس بالتحقیق، دا حکم چې ما وکړ چې دو ختلی دي سعدو معارج الحق، دو د حق په ټولو پوړیو ختلی دي. دا خبره متلبس بالتحقیق، دا متصف په تحقیق سره ده. داسې مجاز خبره زه نه کوم چې دا وایي چې دا بس هسې یوه خبره ونه چې بس دا هغه دي سعدو معارج الحق، دو ختلی دي په ټولو پوړیو د حق انتها ته رسېدلي دي او هسې یو مجاز او ګپ لګوم. نه نه، هذا لکم متلبس بالتحقیق خبر د مبتدا موضوع ده. دا حکم چې ما وکړ چې دو ختلی دي په ټولو پوړیو د حق، دا خبره متلبس بالتحقیق، دا متلبس ده تحقیق سره. دا مجاز او وهم نه ده. ای متحققون، دا خبره یقیني ده. قول و بعد ومن الغایات ولا حالات ثلاث، دا وایي دا خو تا ته معلومه ده چې د بعضو غایاتو نه ده، غایاتو نه ده، یعنې دا غایه د شی بیانوي. او دې پر درې حالات دي. غایه د شی د دې څه معنی ده؟ و بعد ای بعد کل شی فهذا غایة تعذیب الکلام، یا بعد تسمیه و حمد و صلات، پس تسمیه حمد و صلات نه، یا بعد کل شی، هر شي نه بعد، هر شي نه چې بعد خو اوسي که نه، چې هر شي نه بعدي خو اوس ته، یعنې اوس زه تا ته دا خبره کوم چې فهذا غایة تعذیب الکلام، یا بعد پس تسمیه حمد ثنا نه زه دا خبره کوم چې هذا غایة تعذیب الکلام. نو بعد معنا یا دا ده چې بعد هذه الامور ثلاثه، یا بعد کل شی، چې پس ته هر شي نه کې خو بیا خو اوس ته که نه، اوس ورسره لازم ده. نو دا معنا اوس زه تا ته دا خبره کوم چې دا مسایل چې ما په ذهن کې پرتې دي غایة تعذیب الکلام، دا انتهایی صفا کلام ده. اوس وایي ولا حالات ثلاثه، نو دا بعدو غایه بیانوي، دا د شي انتها بیانوي. بعد پس ته د امور ثلاثهونه، پس ته امور ثلاثهونه خو غایه ده که نه، یا بعد ای بعد کل شی، پس ته هر شي نه خو دا غایه ده که نه. ولا حالات ثلاث، دې پر درې حالات دي. یا نه ما یذکر مع المضافلې، یا به مضافلې ذکري او لا یا به نه ذکر. وعلى الثاني چې مضافلې نه وي ورسره ذکر، ځکه وجه دا ده چې بعد چې ده دا داسې ظروفونه ده چې خامخا اضافت غواړي، خو کله کله داسې وي لکه قبلون داسې ظروفونه ده چې خامخا اضافت غواړي. عقلاً خامخا قبلیت او بعدیت خو اضافت غواړي. بعدیت چا نه بعد، قبلیت چا نه مخکې. نو بعد او قبل دا داسې امور دي، اسما دي چې لازم الاضافت دي. عقلاً عقل کې لازم الاضافت دي. اوس چې لازم الاضافت شو، اوس په لفظ کې به خالي نه، یا به مضافلې نه یې ورسره یا به یې ورسره، چې مضافلې نه یې ذکر، یا به یا نسي هم منسي آئی د سره به ویې هیره کې، یا به یې نیت کې راوړي، یا به مضافلې ورسره ذکري. اوس
که مضافرې ذکر و بیا مورب، که مضافرې نسیه منسي و بیا مورب، که نیت کې و بیا مبني. ځکه چې مضافرې ذکري حاجت ختم شه، حرف سره نه ده مشابه، مبني نه ده. چې مضافرې نسیه منسیه واقع کې خامخا وي، خو ته نسیه منسیه کې عقلاً ویرې کې نو بیا چاته محتاج نه ده، بیا دا مورب ده. چې په نیت کې وي مضافرې ذکر کړي دي نه، اوس دا حرف غوندې شو، محتاج شو. لکه حرف محتاج دی، دا محتاج ده، ولې نیت کې ستا ذکر کړي دي نه ده، نو احتیاج ده. کل حرف نو اوس مبني ده، ځکه وایي اما یذکر مع المضافرې، یا به مضافرې ورسره ذکري او لا یا به نه وي، والا ثاني چې نه وي اما یکون نسیا منسیه، یا به یې ویر کړي، دا مضافرې به هېره کړي. اگر که عقل کې شته دی خو تا هېره کړه، په لفظ کې دې هېره کړه. او منویان یا دې په نیت کې وي، فعل الاولین بنا په اول چې ذکري یا یې هېره کړي. موربتون دا مورب ده، ځکه حاجت یې نشته اوس چې مضافرې دې ذکر کړه یا دې هېره کړه، اوس خو حاجت ختم شو. والا ثالث چې په ذهن کې دي وي مبنیتون علی ضم، دا مبني ده په ضم باندې جبري نقصان، دا زما دا یوازې مضافرې ده. اوس وایي فهذا الفاء اما على توهم اما او على تقديرها في نظم الكلام. دا اوس مسله کړې ده متن کې، فهذا غایة تعذیب الکلام. اوس هذا چاته اشاره ده؟ ایوه هذا اشاره چاته ده؟ بل هذا کفا جزائیه ده، دا خو حرف شرط غواړي، جمله شرطیه غواړي، حرف شرط غواړي. نو جمله شرطیه کومه ده دلته او حرف شرط کم ده دې ځای کې. نو فاذا فا جزائیه ده، دا مخکې جمله شرطیه هم غواړي، حرف شرط غواړي. دا وایي چې جمله شرطیه خو دلته شته دی، دا ما یې قایم مقام ده. اصل کې دا شته ما یکون من شیء بعد الحمد والثناء فهذا غایة تعذیب الکلام. مهما یکون دا مهما اسم شرط ده، مبتدا ده، یکون فعل شرط ده، من شیء فاعل ده، بعد الحمل والصلاة ظرف متعلق ته یکون سره، کان تامه ده، کان سره د فاعل نه، سره د ظرف نه، جمله فعلیه خبر قائم مقام جزا شد، فعل شرط شد. مهما اسم شرط و مبتدا و یکون من شیء دا فعل شرط قائم مقام خبر شد. مبتدا سره خبر جمله شرطیه، تا ګوره دلته جمله شرطیه شته دی. فا ده خو فا جزایه ده، نو فا جزایه خو جمله شرطیه غواړي، نو جمله شرطیه دلته شته دی چې دا ده چې مهما یکون من شیء بعد الحمد والثناء. حرف شرط غواړي، حرف شرط کم ده، حرف شرط دغه ده چې دا مهما حرف شرط ته که نه، بیا مو دا مهما چې دا مبتدا و دا مو حذف کړه، دا اسم شرط و دا مو حذف کړه، اختصار لولي. دا یکون من شیء فعل شرط چې قائم مقام خبر و دا مو حذف کړه، اختصار لولي. یو اما مویدو دواړو قائم مقام کړه، حالانکه دا خلاف عقل ده، خلاف نقل ده. چیرې حرف قائم مقام ګرځي دي مبتدا خبر نه، او دا مونږ اختصار له وجې داسې وکړه چې مهما مو اسم شرط مبتدا و دا حذف، یکون من شیء فعل شرط و قائم مقام خبر و دا حذف، دواړو قائم مقام معما حرفي وګرځوله. بیا اما حرفي دواړو قائم مقام شو. دې قرینه څه ده چې دلته اما قائم مقام دواړو ده، دې قرینه چې اما دلته مبتدا قائم مقام ده، دې قرینه لسوق الاسم ده، د اما سره بعد ټکی ده، دا بعد لسوق الاسم دا اسم سره وچلېده، دا دې قرینه ده چې دا اما د مبتدا په ځای ولاړه ده، هغې قائم مقام ده. دا فا جزایه دا قرینه د دې ده چې دا د فعل شرط قائم مقام ده، ځکه فا جزایه خو د فعل شرط په جواب کې راځي. فهذا
نو دا کارونه موږ اختصار له وجې وکړه چې مهما معذف که مبتدا فعل شرط معذف که خو قرینه یې دا ده چې بعد مو وروسته پسې ویلی اما بعد مو ویلی نو دا بعد لسوک الاسم دا دې قرینه ده چې اما د اسم په جا ولاړه ده چې مهما ده دا فا جزایه د دې قرینه ده چې دا د فعل شرط په جا ولاړه ده ځکه فعل شرط جزا غواړي که فا جزایه غواړي نو دا دې قرینه ده چې دا د فعل شرط په ځای ده نو اما بعد څه خو بیا مو اما حذف که اختصارا اما کې مو اختصار وکړ دا مو حذف کړ دا وو کای مقام دی اما ده وو دی اما کای مقام اوس دا وای اما لا توهم اما اولا تقدیرها فی نظم الکلام دا فا جزایه چې ده سوال نه جواب کوي چې لکه دا فا جزایه ده فا جزایه خو فعل شرط جمله شرطیه غواړي ټیک تا خو مقدره ده حرف شرط غواړي حرف شرط دلته کم ده دا وایي حرف شرط دلته توهم دی اما ده دا به په دې تقدیر باندې کې چې دا واو څه ده دا که مقام دی اما نه بلکې وو ارتفاعي ما قبل باندې عاطفي دا د اما په ځای نه ده چې دا وو د اما په ځای نه واخلې وو ارتفاع واخلې وو استینافیه نه واخلې لکه اما استیناف مستقل مضمون باندې داسې وو استینافیه نه واخلې بیا د اما په ځای نه ده ولاړ وو ارتفاع واخلې چې وو ارتفاع واخلې نو بیا د فا جزیه څنګه راغلې ده هغه حرف شرط غواړي جمله شرطیه غواړي نو جمله شرطیه خو دلته محذوفه وه ټیک شوه حرف شرط غواړي حرف شرط کم ده وو دا خو وو ارتفاع ده ما قبل باندې عطف ده دا خو د حرف شرط د اما په ځای نشي ودرېدی ځکه اما خو حرف شرط ته استیناف ته یو مستقل مضمون باندې داخله ده وو عاطفه خو ما قبل سره مربوطي نو چې وو عاطفه واخلې نو دا د اما په ځای نه ده ولاړ لهذا فا جزیه څه ده فهذا دا به مبني کې په توهم دی اما وو باندې به نه کې بنا ځکه وو به استنافي نه واخلې عاطفه به واخلې دا د اما په ځای نه ده نو اما په توهم کې ده توهم څه معنا ده توهم دا معنا ده چې مصنف ورسېده مقام د فاته و بعد فهذا چې فیجی ته ورسېده توهم انه ذکر اما د دې خبرې توهم وکړ چې ما گویا ذکر کړې ده اما ذکر کړې ونه چې کله دا فی ته ورسېده فی جزایې ته نو دا توهم یې وکړ چې دا فا زه ځکه وایم چې ما ذکر کړې ده اما او ونه دې ته وایي توهم دی اما نو دا بنا د صدق ته په کذب دا فا جزایه خو صدق ده دا ته مبني کیا په توهم دی اما دا خو کذب ده ځکه توهم دی اما خو دا معنا ده چې ته فیجي ته ورسېدې نو تا د دې خبرې خیال وکړه چې ما اما ذکر کړې ده او ونه دې ته توهم وایي دا خو کذب ده نو دا بنا د صدق علی الکذب ده فا جزایه صدق ده خو توهم دی اما کذب ده ځکه توهم خو دا معنا چې ته دا خبرې توهم وکړې چې ما ذکر کړې وه ذکر کړې ده نه خو کذب څه که نه نو دا بنا و صدق علی الکذب یو دا توهم دی اما دا مصدر جواب نشد یا مبني ده په تقدیر دی اما تقدیر دی اما دا معنا چې دا اما مقدره ده په نیت کې په نیت کې ده مقدرتون ای متعینتون تقدیر معنا تعین دا مقدره ده اما ای متعینتون فی القلب زړه کې ده اگر که لفظ کې نه ده دې ته وایي تقدیر دی اما تقدیر به معنی تعین دې تعین خو زړه کې ما کړی ده ما ته یاد ده چې ما زړه کې شته و بعد اما بعد د فا جزایه ځکه وایم نو دا مبني په تقدیر او په تعین دی اما باندې فی القلب او وجود فی القلب زړه کې چې اما وي ته تقدیر تعین وکړي زړه کې دا وجود نفس الامر ده زړه کې نفس الامر ده کنه بار نفس الامر ده نو دا زړه کې یو شی چې موجود دي دا وجود نفس الامر ده
نو چې وجود نفس الامر ده نو فا جزائیه دا مبني شوه په وجود نفس الامر دی اما چې تقدیر دی اما ده زړه کې مې تعیین کړی ده دا وجود نفس الامر ده نو فا جزائیه مبني شوه په وجود نفس الامر دی اما او وجود نفس الامر خو صدق ده نو دا بناء صدق علی الصدق دا فا جزائیه صدق ده ادا مې په صدق مبني کړه صدق دا چې تقدیر دی اما ده کنه زړه کې مې نیولې ده کنه زړه کې نیولل هم وجود نفس الامر ده نفس الامر بنا په نفس الامر دا صدق ده ځکه ویله اما لا توام اما یا په توام دی اما مبني ده او لا تقدیر یا په تعیین دی اما باندې فی القلب په زړه کې فی نظم الکلام تقدیر بیا وکړه فی نظم الکلام په عبارت الکلام کې بیا تعیین وکړه فی القلب په نظم کې به مقدره ومنه پټه څنګه به پټه معنی عینها فی القلب زړه کې متعین کړه وهذا إشارة إلى المرتب الحاضر في ذهن من المعاني المخصوصة المعبرة عنها بالألفاظ المخصوصة أو تلك الألفاظ حاجی اوس بله مسله کې دا وایي هذا چاته اشاره ده دا په دې سوال کې سوال دا چې دا خارج ته اشاره خارج کې خو دلته نقوش دي دا پسه که دا خطبه الحاقیه وي یعنی کتاب دې مخکې لیکلی دا خطبه وروسته پسې وایي الحاق یې کوي بیا هذا کته نقص ته اشاره کوي خارج ته اشاره کوي نو خارج خدا نقص ته لاندې نقشه پرته ده دا پسه که دا خطبه الحاقیه وي کتاب دې مخکې لیکلی وي دا خطبې الحاق وروسته کوي نو که هذا ته نقص ته اشاره کوي نو نقص خارج کې ده مخصوص ده که خطبه الحاقیه خو نقص دا خو مقصود نه ده په منطق کې بیا بهذا کې څه دپاره اشاره ورته کوي هذا کې خو مصنفین هغه شي ته اشاره کوي چې د طالب ترغیب ورته وایي چې طالب رغبت ورته پیدا شي او منطق کې خو رغبت نه ده مقصد چې نقص ته ته رغبت وکړې چې داسې نقص پکار ده چې تی کوې نو که هذا اشاره هذا خو مخصوص ته اشاره ده هذا مخصوص ته اشاره وي او مخصوص نقص ته کله که خطبه الحاقیه دا مخصوص ده خدا خو مقصد نه ده په منطق کې نقص ځکه منطق نقص سره تعلق نشته هغه معنو سره تعلق ده اولا الفاظو سره متعلق تعلق ده ثانیا دومې درجې کې منطق خو نه معقولات ته ذکر کوي هغه معنی دي البته معقولات په ته معلومه الفاظو ذریعه سره دا خبره ده نو دا جواب کوي ها اکه الفاظو معنی ورته اشاره کوي خو نشته بهذا کې څنګه اشاره کوي نو هذا کې اشاره مخصوص ده مخصوص نقص ده خو پسه چې خطبه الحاقیه اکه خطبه ابتدایي بیا خو نقص نشته چې ابتدا نه دا خطبه وایي بیا خو د کتاب نه ده لیکلی نقص نشته نو که خطبه ابتدایي بیا نقص نشته یوه اکه الفاظو معنو ته اشاره کوي هغه نشته هغه نه دي مخصوص ځکه معنی خو عقل کې وي الفاظ ټیک ته خارج کې راشي خو فتح لاړ شه بیا خو لاړ شي اجتماعیت یې ختم شي لاړ شي بر هوا ته اسمانونو کې ګرځي او هذا کې خو اشاره مخصوص ده چې دا مخصوص حین الاشاره اشاره وخت کې چې مخصوص نو که ته هذا کې اشاره نه کړسته که هغه مطلب نه ده په منطق کې نقص شته نه چې خطبه ابتدایي که الحاقیه بیا نقص شته دی هغه منطق کې مقصود نه ده که الفاظ معنو ته که هغه مخصوص نه دي معنی خو عقلي دي الفاظ ټیک ته مخصوص دي څنګه په سترګو خو یې نه وینې خو غوږ باندې خو مخصوص دي خو هذا کې اشاره هغه چاته کېږي چې مخصوصي عند الاشاره چې اشارې وخت کې مخصوصي الفاظ خو اشارې وخت کې نشته هغه خو تللی دی اسمان ته نو معنا خو له سره نه ده مخصوصه الفاظ ټیک ته مخصوص دي په غوږ خو په وخت اشارې کې نشته مصنف په ویلي د الفاظ په خولې خو یو وایه بره ځه اسمان ته نو په وخت اشارې کې خو نشته نو هذا کې اشاره نه شوه صحیح
نو دا جواب کوي دا وایي چې دا اشاره ده مسایلو ته المرتب الحاضر فی ذهن چې ذهن د مصنف کې پرتې دي مسلې او دا مسلې داسې دي کل مخصوص نو هذا کې مجاز ده هذا خو مخصوص ته اشاره خو دلته په کل مخصوص کې استعمال دي چې مسائل دي دا مسائل مصنف ته داسې دي کل مخصوص لوجه د زیات یقین نه نو هذا خو مخصوص ته اشاره یي دلته مسائلو ته اشاره ده هغه مسائل کل مخصوص دي مخصوص نه دي نو هذا په کل مخصوص کې استعمال ده مجاز ده ځکه یې ویله اشارتون دا هذا اشاره ده مسایلو ته المرتب هغه مسایل چې ترتیبوار ذکر دي الحاضر فی ذهن ذهن کې پرتې دي چې مسایل دي اوس مسایل چاته وایي من المعانی المخصوصه معنو ته وایي که نه خاص معنی خاص معنی کوم چې خاص الفاظ دلالت پکې المعبرة عنها چې دې نه تعبیر شوی بالالفاظ المخصوصه او تلك الالفاظ الدالة على المعانی المخصوصه یا د الفاظو ته اشاره ده چې دالي په معنا مخصوصه باندې دا معنی مخصوصه چې تا ذهن کې مسلې پرتې دي هغې باندې چې کوم الفاظ دالي هغې ته اشاره ده هغه خیالي الفاظ الدالة على المعانی المخصوصه نو اصل کې مسایلو ته اشاره ده خو مسایل معنو ته وایي چې تعبیر الفاظ مخصوصه وکړي یا الفاظو ته وایي چې دلالت په معنی مخصوصه وکړي دا مسائل دي بس نو مسایلو ته اشاره شو سواء کان وضع العبادة قبل التصنیف و بعده برابر ده که وضع د خطبې قبل التصنیف تصنیف نه مخکې دا خطبه او بعدو یا تصنیف نه بعدي لکه که مخکې یا که بعدي خو معنی خو مسئلې خو نشته هغه مخصوص نه دي نو مسلو ته اشاره ده چې ذهن کې پرتې دي او دا کل مخصوص دي بس که خطبه تصنیف نه مخکې وایه که وروسته وایه خو دا مسئلې خو نشته اذ لا وجود للالفاظ المرتبه ځکه نشته وجود په خارج کې الفاظ مرتبه ولره په سبیلې د ماهیت سره الفاظ خو خارج کې شته خو الفاظ مرتب جمعان په یو ځای خو نشته خو الفاظ خو سړی وایي ځي اسمان ته ولا للمعانی ایضا فی الخارج امانو پره نشته وجود په خارج کې خارج کې خو نه دي معنی موجودې معنی خو ذهن کې فإن كانت الإشارة إلى الألفاظ فالمراد بالكلام الكلام الذي كإشارة الفاظ ته الإشارة خو مسائل ته ده خو که مسائل الفاظو نه عبارت دي چې دالي په معنا دا کلام لفظي ده مسائل الفاظو ته وایي چې دالي په معنا بیا دا کلام لفظي ده وإن كانت إلى المعاني که اشاره معنو ته وي چې الفاظ په دلالت کوي دا مسائل دي که نه فالمراد بیا الکلام نفسي بیا کلام نفسي ده کلام نفسي معنی ذات الکلام دا معنی دي که نه الذي يدل عليه الكلام الذي چې په دې باندې دا کلام لفظي ده ښه جي څه ټایم